دې ته ډېر لوی فضایل راغلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې الله رب العالمین د رضا لپاره یو ورځ اعتکاف وکړو، یو ورځ د الله رب العالمین د رضا لپاره اعتکاف وکړو، الله رب العالمین به د دې یوې ورځې په بدل کې دته 3 خندق د جهنم نه چې کم دین هغه مسافت دی. 3 خندق به د جهنم نه لري کې 3 خندق، او د یو خندق فاصله چې کم دی لکه د ځمکې او د اسمان نه. د یوې ورځې د اعتکاف دومره اجر او ثواب دی چې بیا انسان لس ورځې اعتکاف وکړي او بیا سنت اعتکاف دغه د نفل اعتکاف چې کم دی نه داغه بدله ده، او بیا یو سنت مؤکده د نبی علیہ السلام سنت او دغه اعتکاف وکړي، الله رب العالمین به د جهنم نه څومره لري کی. او یو بل حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک د رمضان المبارک د اخرنۍ 10 اعتکاف وکړي، الله رب العالمین به دته د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب ورکړي. د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب به الله رب العالمین دته ورکړي. موږ تاسو ګورو یا موږ ته په یو څه کې چې کم دینو منافع هغه سیوا میلاویږي، خیر د کفاغي کې مشقت سیواوي، موږ هغه مشقت والا کار کوو چې پیدا راته سیوا میلاو شي. نو دل الله رب العالمین د 2 حجونو او د 2 عمرو قبول شو اجر او ثواب ورکړي. عمره به یا انسان قبليږي یا به نه قبليږي، حج به انسان قبليږي یا به نه قبليږي، ځکه چې حج کوم ارکان دي هغه ډیر زیات مشکل دي، ډیر درانه ارکان دي د حج، دغه شان دي د عمره ډیر درانه ارکان دي، نه یا به حج او عمره قبليږي یا به نه قبليږي. الله رب العالمین معتکف لا د دې هغه اجر او ثواب په کې ورکړي. د معتکف مثال بالکل د هغه چا په شان دی چې یو سره لاړ شي او د یو ایم پی ای او د ایم ای او یا د یو بادشاہ په در باندې داغه په چوکټ باندې کینی او داغه ته وایي چې په دروازه کې به تر هغه پورې ناس یما تر څو پورې چې زماري د پلان کې کار زما د پلان کې حاجت نه پوره کړي تر هغه وخت پورې بدل تناسب. نو کدا مالک او یا د بادشاہ د ایم پی ای مینه هر څومره شونده دی به کوشش کوي چې د حاجت زر تر زر پوره کړي او د خپل دروازې نه لري کی. کدا هغه په وس کې نه هغه به کوشش کوي چې د بل چا نه راولي خو د کار او د حاجت پوره کی پدې باندې. نو الله رب العالمین خو ډېر غنی ذات دی چې انسان راشي او د الله رب العالمین په چوکټ باندې خپل سر الله رب العالمین تکیری او الله ته وایي چې الله پاکا زما بخشش او مغفرت دی نه کړي تر هغه وخت پورې دا جمعات نه پریدم، الله رب العالمین بل دې انسان بخشش او مغفرت ضرور کوي. خیر دې کوم دې په جواب باندې وایي او کدی په جواب باندې ونه وایي دا ضروری نه ده. د اعتکاف مقصد هم لري د دنیا نه بیزاره کېدل او الله رب العالمین په چوکټ باندې الله رب العالمین ته ځان سپارل. او د معتکف لپاره د ټولو نه غټ اهم مقصد هم لري چې د الله رب العالمین ته د نزدېکت کوشش کوي، الله رب العالمین ته نږدې کیږي. او بل حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے آدم زویا ته زما د پاره ودرېګا، ما طرف ته ودرېګا، زبستا طرف ته در روان شم، تما طرف ته روان شه، زبستا طرف ته په منډه باندې درځم. او الله رب العالمین طرف توجه چې چا طرف ته وشي نو الله رب العالمین په زرګاو په کروڑاو رحمتونه انوارات برکات په انسان باندې بیا راوړي. نو د معتکف لپاره د الله رب العالمین د نزدېکت د ټولو نه اهم ذریعه دا هم وي چې د خپل ټول دنیا شاته ورغړي، خپل بچی پریدي، خپل خاندان پریدي، دغه شانت خپل کله او خپل کور چې کم نه هغه پریدي او الله رب العالمین تراشي الله پاکا زرا هغه به هر څه شاته گزارلې دي او ستا په چوکټ باندې خپل سر ته خودره دي الله زما بخشش زما د خاندان بخشش کی زما مغفرت او فرمایي. الله رب العالمین دې انسان ډېر زیات خوشاله او دینا په مقدس مکه باندې د ټولو نه په بهترین ځای کې چې الله رب العالمین په نس باندې چې هغه جمعهونه دي د پاګي کې خپل وخت تیرې. احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. په مقدس مکه باندې د جمعهونو نه خاصه ځایونه چې کوم له هغه نشته د الله په نس باندې الله رب العالمین ته جمعهونه د ټولو نه محبوب ترين او غوړه ځایونه دي. نو دینه ټول نه په غوړه ځای کې خپل وخت چې کوم نه هغه